نفقه ولا مسألة. كتاب النفقات. حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بات أحدكم مهموما من سبب العيال كان أفضل عند الله تعالى من 1000 ضربة بالسيف في سبيل الله. اوس دې حدیث نه زنه خل دا مقصد خلی کنه بس د کور د پاره خرچي مرچي ګټن کنه دور اختیار جهاد نه وزله خبره صحیح ده. دا مطلب نه د اهمیت خیالي مقصود دی. صحیح ده. جهاد زون ته خبره ده، زون ته خبره اوس عیال دی وجه نه ته شي مغمومي فکرمان دي څه چاله څه طریقه به جوړو مولو ته ګټي خرچه کنه دو یو فرض ده کنه زکه چې شته ثواب لر ټیک شو او جهاد خو در باندې فرض نه ده شو کنه زکه به د اوس افضل شمرل شي که کله هغه فرض شي به د پرېګا دی ټیک شو. صحیح. ابو حنیفه عن عطاء عن أبيه عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت عليها حق اللقمة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك لامرأتك تأخذ دسيل شي زوجتك الخديقة حدیث کې په مراتب راغلي ګډر وضاحت ته خدا نفقه خرج کول تل شي ښه انسان کوم اهل عیال باندې خرج کوي هغه ته نفقې نل شي کته د زملګری باندې خرج کوي یارونه باندې خرج کوي د نفقې کې رسی بیا نه د زون ته مسله شو. صحیح ده. ځکه مسله د شه د شرعي نفقې خبره مو کو او دا شرعي نفقه خزې لپاره خاوند راوړي. صحیح ده. او دغه نفقې نومن درې شین مورد دي. توس نفقې کې یو خوراک شاملول شي څوک خوراک کنه دویم شی ورکې خوستوال لکم په شاک دغه تل شي دریم شی مسکن د کور به ورکې دي د نفقې نل شي او د خزې کله سړای کې نیکو خنده درې شونه طاقت وی کنه الب کوي. صحیح ده. نیکو کني سړی خوراک څوک هیڅ طاقت نه لري څه دارا کې نشته په شاک نشي تا کول مسکن نشي کول خزې په وژن نشي ترول. صحیح ده. نور مزید شن به تو پرې تړلی او سړی د خزې ته نفقه ورکوي علما یې کدو خ طبیعت ولې لکه څه معنی مالداري د مالداري ولا نفقه ورکوي داسې به نه کوي څه بس همیشه د ساده غونې سبزی را خوشي کړي ده څه کوم واسطې هغه مطابق خرچه وکړي. صحیح ده. او ځینې علما فرمایي څه نه او بس درمیانه دی ورکوي که غریب وي که مالداري درمیانه دی ورکوي درمیانان د خلکو روزانه خوري کنه ماغه ده نفقه درو واجونه سړی بنی واجبېږي او زواجیت ولا رشته ازدواجی کنه ازدواج وتل شي لکه خزه خاون بل ملک ته تو کوم غلامون د بخار شاعر کوي ملک د شای و خیر کول شي او بالکل زناور ولادت در باندې زوري د ملک د دی مملوک ته دریم شي قرابت ترشتي دي لکه کوم رشتو ته باندې شه ده صدقه نفقه واجب ده برکه ته مې میراث او نه ملایږي کنه. صحیح ده. کوم دي لکه هغه کی صورت ته میراث ملایږي مغوره برکایا به نفقه زیات نه شیر کول. صحیح ده. همدا شته کتر ژوندای ماشاءالله بل رودا ژوندای ده ادا سی رشتہ در باندې روغ لکانه هغه له نفقه تیر کې بقدر حصه میراث ور کول شي قاریونه مغمره په جمع کیږي د خزي ولا مطلق خبره ولود ولا. صحیح ده. اولاد څه کله غریب شي اپا حج وغیره یې کنه که بالغ یا غو ته بیر کوي لکه شال مالو مکمل که بیا بالغ شي به ځون تخپل بندوبست کوي اولاد کنه لکه بیا سی کور بور کوي شي کنه اول کنه وړیا کور نشي کولای سی زلغار شي به کور بور کوي شي. مخته د کتاب التدبیر دا په بیان د تدبیر کې تدبیر طریقې جوړولې تل شي کچش تل شي مدبر تل شي مدبر ای اردو ولا عربی ولا تدبیر نه د مراد دبر الامور. صحیح ده. دبر تدبیر معنا مدبر جوړول مرګ نه بعد زدوانی د پاره. ابو حنیفه عن جابر بن عبد الله ان عبدا كان لإبراهيم بن نعيم النخام فدبره ثم احتاج إلى
ثمنه فباغه النبي صلى الله عليه وسلم بثمان مئة درهم. اته سوه خرڅ کړو دا خو مدبر مطلق نه و ښه کنه مدبر مقید دي تیر شي کنه تو ته کده شي ته حالات پیدا شو تو مرګ نه بعد زده نشو پیدا ټیک شو تو ته لیکه بیا پلانکې ورځې باندې مو دا کور سو شو ته به مو مرګ نه بعد زه دی نه واشو مقید شو کې د کړه کنه مطلق معنا زو دی یا مطلق کې نه زدي یا نشي کول خرڅول نشي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم باغ المدبر المقيد مدبر المقيد. أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها فقالت مواليها لا نبيعها إلا أن نشترط الولاء لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن أعتق. أبو حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته ولا خدو کوم کله د غلم مرشي کنه د خپل زوت کړو دی مار نه بعد شرم ته ته پتی کی صحیح ده صحیح شو لکه څنګه تو یې سړی زوت کو خودی مار شو کنه د تشویر نه ملو که څه زوت سړی ده کنه ته موتیک نه جوړ شو که څه جوړ شوی موتیک ته دی موتک ولا شنو به ته مليږي والا نیتل صحیح ده ولا عیتک ته یو ولا موالات واغه زون د شی ولا موالات خو خاتمه شي ده کنه کتاب الایمان ده زنه خلی کتاب الایمان سیا به شروع کی روړل شاګي هیمون خبري کنه د ایمان دی قسمونه ایمان دی یمین جمع د قسم ته. قال أبو حنيفة عن ناصح بن عبد الله ويقال ابن عجلان يحيى بن يعلى وإسحاق بن سلولي وأبو عبد الله محمد بن علي بن نفيل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مما يعصى الله تعالى به شيء وهو عاجل عقاب. داسې شای نشته دنیا کې چې هغه سره د الله نافرمانی توقع जिस चीज़ की ज़रिए अल्लाह की नाफरमानी की जाए उसमें जो अज़ाब जल्दी वाक़ होता है वो कोई चीज़ नहीं सिवाय सरकशी की सरकशी दस शायद दी बनी खुदा ज़र वही هو عاجل عقاب من البغي وما من شيء أطيع الله تعالى به اسرع ثوابا من السنة. او په دنیا کې بل شي نشي چې ته به الله اطاعت کې استعمال کې د زر ثواب ملو شي بدله چې د رشتې دریانو چې خیال دي ثواب ډېر زر مليږي بدله به ډېر زر وڅکي کبه دی بدی سره وکبه به زر دي عقاب وڅکي. من الصلة واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع او د دروغو قسمونه خړل د الکی شندي فصلونه نه کی خدای پاک غذا نه برکت چتای ورنه چتی کی بلاقي خرید لشي کنه زمکه تویرانه کی سیدار څه برباد شي د بنه خوري الله نوم څه د بقدری ده پوچ قسمونه خوري مغته. وفي رواية ليس شيء أعجل صوابا من صلة الرحم وليس شيء أعجل عقوبة من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تضع الديار بلاقع. وفي رواية ما من عمل أطيع الله تعالى فيه بأعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عمل عصي الله تعالى به
بأعجل عقوبة من البغي واليمين الفاجرة تدعو الديار بلاقع مساجد. وفي رواية ما من عقوبة مما يعصى الله تعالى فيه بأعجل من البغي. أبو حنيفة عن محمد بن زبير عن الحسن عن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه ودي کی اطاعت سید نظر دی منل ومن نظر أن يعصيه فلا يعصي ولا نظر في عذاب غضب سید اوسی وغیرہ شنو کی نظر نہ کی سدی حالات کی ہے. أبو حنيفة عن محمد بن زبير الحنظلي عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصية الله تعالى وكفارته كفارة يمين کفاره نشي الکفاره پټون کی د کنه مبالغه صيغه ده سیده گناه پټای سوی بس. كفارة. أبو حنيفة عن حمد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سمعت في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله في أيمانكم وهو قول الرجل لا والله وبلا والله يمين اللغو ولا خبر يا مخ. حمد عن أبيه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله مما يصل به كلامه مما لا يعقد عليه قلبه حديثا زړه سره نه کې مناقضه نه وي. أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف على يمين واستثنى متصلا استثناء وکا کانا څه کسان خو داسې خور کې دان نه الا مثلا فله ثنياه دې له تسنیه چلیږي صحیح ده. حماد عن أبيه عن القاسم عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال من خلف على يمين وقال إن شاء الله فقد استثنى بس بیا خو نه کېږي که نه استثناګانې کوي انشاءالله نو ته الله ولا مشیت څه معلوم ده صحیح ده. حدیث کې قسم خبره تېره شوه قسم سره سړی خبره مضبوطول غورځي دپاره خوري که نه څه د مخامخ سړی یا زه په څه شم مضبوط شم د خبرې باندې څه کوم یا نه کوم. یمین لغوه ده خو بس دا چې شه کوي تېرې زمانې ولا خبرې کوي که نه دا د خیالي لکه انداسې شوي دي ځکه قسم خوري صحیح ده. لکه ته ویلو چې یارې داسې شوي دي قسم دي وخوړل سره شوي بانه یا به شوي پوه شوي بس ځوان من پرې تړلې خبرې چې یقین سره خوست تعلق نه ساتي صحیح ده. یا به ساسې خوري دا یمین لغوه کې راځي صحیح ده. لغوي یمین وتیل صحیح ده کنې لغوه په دې معنی ده چې لغوه شولو هېڅ معنا اوس نه وي ته باندې دې باندې کفاره نشته. بل د یمین غموس غمس غر کېدل تیل شي که نه تېرې زمانې کې یا په الحال زمانې کې ته داسې قسم وخوري څه ښه د ته پاتې دا خبره سره شي نه د بیا یې شي د قسمونه به خوري یا شه د شوي د ته یې نه د شوي په نشتیوالي باندې که یو شی شوه د ته څه نه شوه بل نه ده شوه ته شوه ده قسمونه به خوري په درویغو یې خوري دې وله کفاره دنیا کې نشته آخرت کې کفاره څه ده عذاب ده اسم در باندې رسي آخرت. بل یمین منعقده خاصې بس داسې یا که نه څه دا شی کوم قسم وخوري بیا بېکایي نه بې پرېږدي که بیا نجایز شی بیا بې پرېږدي کفاره به وباسي که نه یا قسم د خوړلو هغه نه ته بهتر صورت موجود دا قسم بیا ما پوره کوه بهتر صورت پوره که پیغمبر څه باندې داسې کولو که نه که اوس یو سړي واس وي که نه څه منه دی بیا روژه نسي دی قسم له بیا څنګه لکه د پیسو غواسي وي د سمانه وبسته لکه سامان څو بسې کفاره خو ترتیب د ورکې بیا لکه دی اوس بیا روژه نیسي روژه به نه نیسي اوله کې ترتیب شه د دې وله ستر لکه نه صحیح ده کپړې لکه اوس سړي واس وي
واسي دې معنا خدای د دوره بخیل له 100 روپۍ نه وباسي روژې باندې ځان خلاصوي نه خو داسې وي لکه مدرسې هغه کې وي بیا داسې لکه اوس مثال لیت پیسې که وباسم ورسره به وي نه سبا دا سوچ به کوي نه دا خو یوه هم ځوان شو که نه دې باندې دا اوس مثاله نه شي کول ساینده به رسره نه وي ښه که بیا لکه قرآن کریم کې ترتیب لکه که بیا وبس که بیا روژې نیوی ونستلې که نه ونستلې د روژې به کېږي دا خو لکه ته روژه به داسې کوې که نه لکه فرای به څه د شیخ د نه پاتې شو که نه لږ به کفاره نیسي ته اوس ویل زه دې سره خبرې نه کوم څه خبرې نه کوې ته واله نه خو څوک نه نیسي که نه خینس نه بعد ده خانش شولې خانش شوې هغه نه بعد څه کله ته روژې ونیسې سامان ویرونه کې دغې خبره ده ته روژې ونې د روژې بیا کفاره ګرځېږي د یوې لپاره درې وړو کې اختیار ده که نه ته دا سړی ورباندې نیول نه شي نه نه شي لکه ځکه څه دي خو واسه وي دې کې اوله ټکه استعمال شوه د هغه اختیار دپاره ده پوه شوې لکه بهتره خبره دا است اوس مالدارې چې شته اوس روژو ته زور کوي یعنې دوره حرص د نه شوه داسې ته اوس پیسه نه وباسي ځانونه بچ کوي خواږي یې ورباندې خو نور یې کول شي صحیح ده که بیا یو سړی روژې نیسي یو شا روژې به کېږي کفاره ورباندې کېږي صحیح شه بس